او دې عمل کې به د الله سره څوک هم حصهدار نه جوړوي، نه خپل خواهش حصهدار چې زما خواهش دی، نه خپل بچي، نه خپله کور والا، نه یو د الله ولی، نه یو پیغمبر، نه یو فرشته، هېڅوک به الله سره شریک نه جوړوي. ځکه عمل خالص الله دپاره پکار دی. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي د مسلمان عمل هغه به داسې لکه یو سړی په خاوره کې روان دی، نو د هغه چاپونه پاتې کېږي خو د خپو اواز یې نه اورېدی کېږي. یعنې خپل عمل دا به خلکو ته نه شو کې، قرباني هغه به خلکو ته داسې نه شو کې چې وګوره تا یو ګډ حلال که خو ما ورسره وښم حلال که، وګوره تا یو ورغم یو چیلی حلال که نو ما میخ حلاله که، ما غاټ غویه حلال که، او پلانکی تربور چې مې دی نو هغه 2 قربانۍ کوي، هغه سره مقابله دا کوم چې زه 4 او د هغه پلانکي په کور کې به په دې ورځ باندې غوښي او زما کور کې نی نو زما بچي به څه وایي. دا ټول هغه کمزوري نیتونه دي د عمل د فاسدولو لپاره. دا نیت ختمول پکار دي. اخلاص للهیت